د چا چې هم د تراب صاحب سره په صحیح معنا کې مینه وي هغه به زما دغه ویډیو پیغام د تراب صاحب فامیل او دغه بچو ته رسوي. یو ضروري او اهم پیغام ورکول غواړم د تراب صاحب د مرګ نه پس په د هغې په قبر باندې تاسو د تراب صاحب عکس لیدلی وي چې ډېر خلک لاړل د هغې سره ویډیوګانې عکسونه جوړ کړل، نو دغه عکس به پکې راتلو چې ډېر په غټ فریم کې ورته جوړ کړی او په قبر یې د پاسه ورته ایښی. دا یو ډېره لویه غلطي چې هر چا کړې ده، دا یو ډېره لویه غلطي کړې ده او دا د تراب صاحب سره مینه نه بلکې د هغه سره زیاتی او ظلم کول دي. څنګه حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم کور کې په دغه پوزیشن سره عکس پروت وي لکه څنګه چې د تراب صاحب د قبر د پاسه جوړ شوی عکس پروت دی، نو د الله رسول فرمایي چې لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب او تصاویر. دغسې کور ته وایي د رحمت فرشتې نه داخلیږي په کوم کور کې چې دغسې عکس پروت وي او ورسره دویم د سپي ذکر کړی دی. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون. د قیامت په ورځ به وایي د ټولو نه زیات په شدید او سخت عذاب کې تصویر جوړونکي خلک. علماو په دې حدیث کې بحث کړی چې دوه قسمه خلک د دې نه مراد دي. یو خو هغه خلک څوک چې دغه تصویر جوړوي او په دې کاغذ باندې روباسي، دویم هغه سړی هغه انسان چې د چا دغه عکس جوړیږي. نو د اول ورځې نه زه دغه تعقیبوم په هره ویډیو کې د تراب صاحب د قبر خواته چې څوک لاړ شي دغه عکس پکې راځي نن او سبا خو نن زه اخر هم مجبور شوم چې په دې باندې زه ویډیو پیغام جاری کم او زه خپله غاړه خلاصه کم. اوس که یو څوک وایي چې دا خو د پهچان دپاره او د پیژندګلنې دپاره، نو تراب صاحب ټولې دنیا پیژندلی و. د پښتنو یو ډېر لوی نوم حقګویه شاعر و، الله جل شانه یو ډېر لوی شان او مرتبه ورکړې وه. نو لهذا په دې لویه غلطۍ کې تاسو مه مبتلا کیږئ چې په دې باندې تاسو د تراب صاحب قبر دنیا ته ورښایي. دا یو ډېره لویه غلطي چې هر چا کړې ده. که دی وایي چې دا ما مینه او د مینې اظهار کړی، نو دا د مینې اظهار نه بلکې دا ظلم دی، لوی غفلت دی، لوی جهالت دی چې هر چا کړی. تر نن تاریخه ما د چا په قبر باندې عکس او تصویر نه ولیدلی، نو بیا ولې په یو اسلامي معاشره کې په یو اسلامي وطن کې د دومره لوی نوم سره دومره زیاتی ولې کیږي؟ نو زر تر زره دی دغه عکس لرې کړی شي د تراب صاحب د قبر نه. د هغه چې څومره مینوال دی هغې ته زما خواست دی، د هغه چې څومره بچي دي زامن دی هغې ته زما خواست دی فامیل ته چې زر تر زره لاړ شي د تراب صاحب د قبر نه دغه عکس لرې کوي او د دغې لوی تکلیف نه تراب صاحب محفوظ کوي. دا د هغه دپاره د عذاب ذریعه جوړیږي د قبر د پاسه چې تر کومې دغه عکس پروت وي.